اسباب العظمة الاخلاقیه بد اخلاقي څه اسباب دي او څه واجبونه سړی بد اخلاقي کوي نو دا خبرې سړی زده کړي او دغه اسبابو چې وکړي ازاله وکړي ازاله وکړي بس بیا بد اخلاقي لږه لږه څه شي تام شي. ضعف التدين في نفوس المسلمين اول نمبر سبب څه دی د مسلمانانو په نفوسو کې تدین کمیدل. تدین چې شتل شي دیانت کمیدل. دیانت یو سړی خلک چې امانتدار دی امانتدار ځان ته شي وي خاکم یو متدین دا ځان ته شي وي صحیح ده کنه یو امانت توس دلته کې چا د سره امانت کې دولت خو محفوظ ستل یو ماشاءالله په دې کې خو ته دیانت چې شتل شي تدین هغه کې چې یوازې ځای کې ته شو کې اکشند انصافه کې لکه څنګه په یو مجلس کې کولې شي صحیح ده کنه همدا شی ته کې ګوري خپل بچی دی لکشن د سکاري وکړو کنه شي خراب کو ته څنګه بچی خیر دی خو چې بل شي بچی د غک پکای ته شي کنه شته چې دښمن راغلی صحیح ده دا تدین نشو تا کې ته ولې د احساس نشي خپل بچی ته په دومره خپويږي اسی بل سړی زړه لري کنه هغه په خپل بچی پوهیږي ته ولې سره د سختی کوي خپل بچی د دومره ونه څه خراب کار وکي کنه یې څه وکي هغه ته خیر د بچی راشه به د سیما کوخه تا نجار شمه چې بل بچی د سیو کې تا نه یو ته اس پیا راش چوز دی برابر کوم تل ز شن در کوم غوګونو کې کنه به سړی جوړ شي سړی وستنه جوړیا خو بچی دی ماشاءالله بیوقوفه دا خو دې ته د نشو کنه همدا شي دی بچی لګی شي د بل چا بچی وي کنه خیر دې نه مړ خو نشي مپغیګا پغه وطن دې را خبر کو چې کله دې بچی سو وهي راشه دی سور بچیا چې وسته برابر کوم کنه وستان زده روتان رو بسمه کنه د سیده او شی د تدین شو دی کې دا خو ډیر بے شرم انسان شو د بیړی په شکل کې اوس نه خو زر ظاهر شکل انسان دی کنه نور دا د لیونه به تر دې ځکه چې لیوه کې دا عادت ویخه چې دی بچی باندې عمله وشي کنه شی چیر پاړ کوي خو چې دی بچی په چی باندې ورشي شی چیر پاړ کی دا د سینې سو شو جانور خصوصیت دي دا په خپل بچی پوهیږي په بل بچی نه پوهیږي په خپل درد پوهیږي د بل په درد نه پوهیږي خندا دی رزي خپل درد دی راشي به ژړېږي خنکېږي. نمبر 2 التصور الخطأ لشرائع الاسلام واحکامه وروحه بل مونږ دا بد اخلاقی ولې رغلي دي اسلام لکم عقاید دي کنه احکام دي او د اسلام کوم روح او فلسفه ده د اغه ولا صحیح تصور مت نه دی حاصل شي مونږ غلط تصور کې اخته یو نن سبا چې چاته وای کنه چې الله رب العزت قهار دی کنه بس دا خبره ولوا کې شعر د نیکی خبرې مونږ ته ما کواسي تا وای چې الله قهار دی غلط تصور شوه اوس خبره شوه ته دا چويلي چې بیا داسې وکاسي هر الله غفور رحیم دي دین اوس غلط تصور دا چې کول شي کوا بس اسی غفور رحیم دا معنی ته نه چا واخسته تصور دی غلط زړه صفه منزل سو بس زړه صفه منزل سان مینه محبت ګناه نشته مینه محبت ګناه نشته دا خو دی غلط تصور کوم شای دی کنه دا چا وی دی یاري چا سره مینه کول به څه ګناوي ټیک ده بس شامینه کول ګناه نشته کنه تا ولا سره چوک وکی خور مور سره دی بیا ما غوسه کیږي ځکه چې تا خپل وی دی چې مینه کې ګناه نشته مینه خو جایزه ده کنه مینه ته سلام عشق سلام زړه دی صفا دی چې په زړه کې د پسترګو کې د عیب نه ګل بدینه سپینو مخ ته پوکاتو کې ګناه نشته دا څنګه خبرې د خدای بنده ده خو د اسلام روح خلاف خبرې کوي سپین مخ ته پوکاتو کې ګناه نشته ته چې د تور مخ ته بیا ګناه ده کڅنګي چې سپین ته نشته هر مخ ته پوکاتو کې ګناه شته د شتنه شهوت حاصلې خوندونه حاصلې. ها دریم نمبر سبب د بد اخلاقی شدی غیاب القدوه الصالحه په کثیر من المجالات په ډیرو میدانونو کې په ډیرو ځایونو کې شکو د صحابه او طریقه قدوه صالحه من نیکو خلکو انداز باندې موږ نه اقتدا نه کوو قدوه صالحه هم دا کنه صحابه او طریقه نشته علما او طریقه نشته ځان نه خبري خپل اقتدا کو نفس اقتدا کو
قدوه صالحان دې تل شي کنه او قاعده موږ د پر څوک صحیح قاعده نه ملګي کنه داسې قاعدین خدای بره کړي وي چې خپل ولا سورتونه نور ځي قرآن بوله نور ځي هغه به ته څه قیادت وکړي صحیح ده نه دا غایب وجداني په خاورې به ته اخلاق ښه شي. نمبر 4 د بد اخلاقي سبب څه شه دی؟ طغيان الجانب المادي والاهتمامات الدنيوية في العلاقات والأعمال مع ضعف في التواصل الاجتماعي. چې جانب مادي موږ باندې ډېر غالب دی په دنیا کې ګورو کنه که دوی طرف ته د دین ښېګړې خو د بل طرف د دنیا خرابېږي نه دین دې خدای په سر ووهي کنه چې زمونږ د شی خراب نشي کما کړه اوس 100 روپۍ دې دار نه ولې خطا کوي مونځ وي که نه مونځ څه کوو مونځ پرېږده نعوذ بالله جانب مادي ته ترجیح ورکوي که نه د جانب مادي مونږ باندې دومره غالب شوی دی سرکش شوی دی چې جانب دیني مونږ ولې شک او کمزوري کوو هغه مرجوح ګرځو جانب دنیاوي جانب مادي د چی ورکوو ترجیح ورکوو همداسې ټول اهتمامات دنیاوي دي زمونږ که نه پر چې کې دنیاوي شیان شي اهتمام ډېر کوو وختي پڅېږو د مونځ خبره شي 9 بجې پڅېږو همداسې ته چې ماښام وتې شي مانځه ته راځه خیر دی خو چلته د پلاو اواز واوري په نیمې شپې روانې بجلۍ راسره نه وه خو ماشاءالله سترګې مې کار کوي ځکه چې پلاو اواز اورېدلی شوی دی غوږونه مې ډېر تېز شوي دي د دین خبره شي غوږونه یې داسې کمزوري شي هغه ټایم کې کار نه کوي سپیکر یې خراب شي چې خیره پکې جمع شي که څنګه او چې کله د دې دنیا خبره راشي ته به یې شي نشته نن د غوږونو شي کړي د سرویس یې کړی دي افسوس دی ډېر افسوس دی وي. نمبر 5 قلة البراجم التوعوية والأنشطة التي تعني بالجانب الأخلاقي وخاصة لفئة الشباب. بل شدي هغه برامج پروګرامونه مونږ نه کوو او هغه اکټیویټیز سرګرمۍ مونږ نه قایم کوو چې سره جانب اخلاقي ښه شي اخلاقو په باره کې نه غږیږو اخلاقو متعلق مونږ پروګرام نه جوړو پروګرام جوړو د څه شي متعلق نن د حلوا په باره کې پروګرام دی چې ریډیو ګوري ریډیو کې به ورکړي چې نن زمونږ پروګرام نوم دی کنه ګلونه کله به پکې ورکړي مینه محبت کله پکې ورکړي د اشنا مینه چېرته پکې اخلاق حسنه خبرې وکړه خدای دې ونه وهه دا سرګرمي ته ولې نه قایم کوي او خاصتا د ځوانان خو دې تباه کړو که نه ښځې دي او که نران دي خبرې ورسره کوي او بېحیا دې وګرځول. نمبر 6 قلة التربية الخلقية یا خلقية او اخلاقي تربیت زمونږ نشته په مناهج التعلیم د تعلیم په مناهجو کې پروګرامونو کې او ترتیبونو کې علی کافة المستویات په پوره مستویاتو کې هر سطح باندې مونږ دا خبرې نشته تربیت چې شو بس کتاب پړه کو پیغمبر سم فرمایي چې کم سړی اخلاق خې دی به د تلې ولا وزن ډېر درون وي نه دا ورزده کول چې د اخلاق یل چې شته بس خبرې دی اخته کړې دي لږ اخلاق ولا ورزده کا ورزده کین هلته کې ګاز لاس باندې وبس کې وته نه دی وي شرط چې بچي د سیما کوه خیلا سره څنګه نه ورزده کوي چې خامخا داسې وګوري به په ګزار کې کیړی سره اخو دې غوسه کو کنه به نه زده کوي تا یو شی چې کله ته زده کوي اول به تعریف زده نه به تقسیم کوي تعریف به زده کوي ځکه د شی طریقه به زده کوي خپل باندې به د اخلاق کې چې تا نه لګو ګوري چې دا طریقه کیږي کنه به سمامان دی ولو. نمبر بل شي عدم السن أنظمة وقوانين تحافظ على المبادئ والقيم الأخلاقية العامة وتوقع العقوبات المناسبة على مرتكبي الجرائم الأخلاقية المتجددة. چې بل دا خبره ده کنه چې مونږ نظام نه کوي قانون نه کوي کو چې هغه د اخلاق ولا قیمت مونږ ته وخایي او د اخلاق ولا بنیادونه مبادی مونږ ته وخایي او د دې خبرې هغه قانون وضاحت وکړي چې کله بد کار کوي دغه سړي ته سزا ورکړي شي سزا نشته بس خیر دې دا څه خبره شوړه ما غلی کړي د انسان و غلی کړي تا کور نه وشي بیا پته ولګي یار خیر دې مړه دا خو شهوت پې غالب شوی و که نه لږ یې چومه کړل او دغه دغه که تا ولې کړي وه کور وله څوک بیا به تا ته ما ویلي وه چې راشه بدرنګه مخ به دې رسور شوی وه تور پیازه بدنه جوړ شوی و دلته کې داسې څه پروا نشته نعوذ بالله بیا په قانون باندې خبرې کېږي دا څنګه شریعت شو نعوذ بالله دومره ظلم پکې ورکېدی سړی ختموي په یوې ګناه باندې دومره ظلم پکې ورکېدی غلا یې وکړه څه وطن ړنګ شو 3000 روپۍ غلا وکړه راشه ما نه ولا 3000 روپۍ لاس یې ما کټ کړی دومره غیرتي د کم ځای نه راغلی ته دومره غیرتي شوې
لا شک ان هذه الامه كالغيث، دا امت د باران شان دي، د لا ينقطع خیر، ان شاء الله خیر خو به نه ختمیږي. وفيها خیر كثير ولا ينبغي لاحد يحكم على الامه جمعاء بفقدها الخلق الحسن. دا چاته نه د مناسب چې ټول امت چې امت بد اخلاقه شوی دی، خوا پکې افراد شته بد اخلاقه افراد ویل فساد ټول امت چې امت پکې فساد راغلی جهاد جایز دی. انا في ذلك من الاحكام الجائره هي ظلمانه احکام پیو لګي التي تشعر باليأس والاحباط والقنوط، چې هغه نه دا خبره واضح شي چې ناامید شه د دې امت نه، ټول اعمال تباه شوي دي او ناامید شوي یو مونږ خو نه دا خبر نشته. وليس هذا سبيل المؤمن المتبصر في دينه، دا د هغه سړي کار نه دی چې صحیح مسلمان او سترګور وي. سیده کنده خو د کمک له سړي کار تنګ زر په انسان احباط منه، حبط عمل منه، ضایع کېدل، قنوت منه، شتل شي قنوت ناامیدي کنه، لا تقنطوا من رحمت الله. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام څه فرمایي؟ اذا قال الرجل، چې کله یو سړی په دوره غرور او تکبر کې راشي چې زه بزرګ یم، زه یم خو زه یم کنه، هلک الناس لرې که خلک مړه دي تباه دي غرق دي شي، څوک پکې سړي بچی نشته، فهو اهلکهم، دا د ټولو نه هلاک بچی دی. ولې چې دې ته صرف ځان ښکاري، متعجب بنفسه دی، ځان ته پسند ښکاري، خود پسند دی، عجب کې واقع دی. رواه مسلم. و انما المؤمن ينبه للاخطاء، مسلمان خو ځان ته پم کې چې کسه زه پکې ونه غورځم دي خاصې خراب کار کړی دی. و يعالج ځان اصلاح کوي. و يحسن الظن برب، خدای پاک نه خو امید ساتي، ژوند ساتي. ولا يقطع الرجاء به، امید نه کټ کوي. و يتفال في نظراته، او خف على الخليقه په نظراتو کې، څوک د نظر څه چي په شي باندې بدپري نه خلی چې مړه بیا تبایو، مړه نن بیا اوره رچولې دي، خدای دې کور وران کی. ولې ته د بد تپول خلی چې کې دی اوره دی یو قتل بیا د پکې نوما کېدل چې سپین رخطرې دی بیا، نعوذ بالله. والمقصود هنا هو لفت النظر الى هذه الظاهره السيئه. دلته کې مونږه مسوده چې تا نظر مونږ اړو دي خبره چې زموت الاخلاق نه ځانو سته. كل ذلك معان ياخذ المتمعن في سوره لقمان، چې کوم سره په سوره لقمان کې صحیح سوچ کوي کنه متمعن کنه ناغه به د شي خبر نه کې ځان بساتي او نصيحتونه نه وکړه خلی. ومن جمله الوسائل التي وصى بها ولد وتناول أهل التفسير وأهل البصيرة وضعتها مختصرة مخافة الصامة على القارئ الكريم، چې دا مې هر څه مختصر ځکه کېدولو که نه چې ستړي نه شي تېنه سړی، څه امادي تېر شي شی څه وایي ستړی شي تېنه سړی. دا وتناولها أهل التفسير چې هغو دا رخصتي که نه بیان کړي دي. وضعت مختصرة، ما مختصر ته بیان کړم. تناول رخصتل یا بیانول، بس یو شي بنې اختصاص شي ماته لش.